ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکله په مکه مکرمه کې د نبوت میراویدو نه وروسته د الله رب العزت توحید طرف ته خلق بلل شروع کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د مکه مکرمه خلکو ډیر تکلیف رساو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او هغه صحابه چې په ابتدا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نبوت باندې ایمان راوړی، هغه خلکو ته په مکه مکرمه کې قسمه قسمه تکلیفونه رسیدل، لیکن دغه تکلیفونه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته رسیدل، کفار او مشرکین په مکه مکرمه کې دغه خلکو ته قسمه قسمه ضررونه تکلیفونه رسول. دا لدی وجه نه ولو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوی په حکومت، د دوی په سرداری یا د دوی په مال باندې قبضه غوښتل او د مکه مکرمه خلک لدی ډاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره جنگیدل یا تکلیف رساو چې دا به د مکه حکومت، د مکه حکمرانی، د مکه علاقه، د مکه بمال قبضه کی. دغه دشمنی د صحابه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره سیدغه د مکه مکرمه خلکو اخیسته و. دا صرف په دې خبره باندې ولا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه دعوت ورکاو چې دغه د کفر او د شرک د زندګی نه راوځي، د الله رب العزت د وحدت وحدانیت اغه زندگی کې داخل سي، د الله رب العزت په دین کې داخل سي، د الله رب العزت په وحدانیت باندې ایمان راوړي، د الله رب العزت په دین باندې ایمان راوړي. کوم شیان سي الله رب العزت حکم انسانیت ته د هدایت لپاره کړی، پیغام باندې عمل وکړي. وجه د دشمنی او د صحابه سره سي دغه خلکو اختیار کړي ولا دغه واحد دغه وجه ولا سید نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی الله رب العزت دین طرف ته خلق بلل.
او مشرکانو هغه دین چې هغه باطل دین وای د پلار او د نیکه وال دین به دوی ورته ویل چې د موږ پلار او نیکه په دغه لار باندې روان هغه دین پرېښولو ته تیار نه ځکه نبی علیه صلوات و سلام ته د مکې مکرمې سرداران ورغلي نبی علیه صلوات و سلام ته دغه تجویز پیش کړی دی چې ای پیغمبره کچیرې ته په مکه مکرمه کې سرداری غواړي د مکې مکرمې سردار به تا وټاکو کچیرې په مکه مکرمه کې مالداري غواړي د ټولې مکې مکرمې سردارانو مالدارانو خلکو چې به مال را جمع کو تا ته به هغه مال درکو ته به د مکې مکرمې مالداره انسان سي او کچیرې ته د مکې مکرمې د یوې داسې پیغلې ځوانې سره واده کول غواړي چې هغه د تا خوښه وي او تا ته هغه نه ملاویږي د هغه په وجه سره ته دغه خبرې کوي تا هغه زنانه موږ ته نامداره که موږ به تا د هغې زنانه سره د تا نکاح وکړو لیکن دغه خبره چې ته د الله رب العزت وحدانیت طرف ته خلق ګوري او د موږ د خدایانو نه خلق منې کوي لات او د عزات نه خلق منې کوي کوم دین چې د موږ پلار او نیکه موږ ته رازده کړی دا هغه خلقو ته د دې خبرې حکم کې چې دا پرېږدي یا د ما هغه دین چې الله رب العزت ما ته راکړی د هغه اختیار کوي له دې خبرې واوړه نبی علیه صلوات و سلام ورته وفرمیل چې ما ته الله رب العزت د کومې خبرې حکم کړی زه به هغه پیش کوم اگر که د مځکې ټول خلق د ما دشمنان سي لیکن الله رب العزت سے ما ته د کوم شي حکم کړی د زب خلقو ته دغه شي دعوت ورکوم ما د مکه مکرمه د سرداری سره اس تعلق نشته ما د مکه مکرمه د مالداری سره اس تعلق نشته زه د مکه مکرمه هغه خایسته زنانه سره نکاح کول نه غواړم لیکن کوم حکم چې الله رب العزت ما ته کړی دی چې د الله رب العزت وحدانیت طرف ته دعوت ورکول دي د الله رب العزت دین طرف ته دعوت ورکول دي که په دې دعوت باندې د ما جسم ټوټه ټوټه شي زه به دغه دعوت پرې نږدم نو د مکې مکرمې خلکو چې دشمنی د نبی علیه صلوات و سلام سره اختیار کړل هغه صرف د الله رب العزت په وحدانیت نور د دنیا په بل ذریعہ سره نه ونه مال په منځ کې سبب و نه دی سرداری مصیری د مکې مکرمې نو حکومت د مکې مکرمې د نبی علیه صلوات و سلام او د کفارو په منځ کې هغه د فتح کولو ذریعہ او بلکې صرف واحد دشمنی ذریعہ سی ول هغه د الله رب العزت دین او د الله رب العزت وحدانیت کله چې الله رب العزت مدینه منوره آبادول غوښتل او مکه مکرمه الله رب العزت باوجود د دومره طاقتور دشمنانو نه الله رب العزت دغه حکومت رړنګول غوښتل نو الله رب العزت عجیب حالات پیش کړل په مسلمانانو باندې په هر ځکه په هر کوڅه کې په هر لار کې په مسلمان باندې ظلم شروع مسلمان په لار باندې تیرېدو یا نبی علیه صلوات و سلام په لار باندې تیرېدو قسمه قسمه تکلیفونه به ورته رسېدل دغه تکلیفونه چې د دشمنانو له طرف چې نبی علیه صلوات و سلام او صحابو ته رسېدل دغه پیشخیمه دي کامیابی د مسلمانانو او د نبی علیه صلوات و سلام وګرځېدل دغه ذریعہ د مکې مکرمې د فتح الله رب العزت وګرځول په ظاهر کې اگر که اسباب د مسلمانانو سره کم ذرایع د فتح د مسلمانانو سره کم افراد د مسلمانانو سره کم لیکن کم افراد په ذریعہ سره د کم اسباب په ذریعہ سره الله رب العزت دغه فتح د مسلمانانو لپاره منتخب کړ او مسلمانان یې کامیاب کړ کله چې الله رب العزت حالات بدلول وغوښتل د مکې مکرمې فتح کول الله رب العزت وغوښتل او جزیرة العرب الله رب العزت په دې کې د اسلام داخلول وغوښتل نو نبی علیه صلوات و سلام په قیادت کې یو اسلامی مضبوط حکمرانی او حکومت الله رب العزت په دې علاقه کې
رایج کا الله رب العزت دغه حکومت او دغه مضبوط نظام الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ور لیکن د دې نظام د دې حکومت د دې عدل او د انصاف او د ایمان او د تقوا او حکومت نمخ کې الله رب العزت عجیب حالت رامنځته کړ مختلف ظلمونه په مسلمانانو باندې بهر لوري باندې کفارو شروع کړي واغه ک يهودو ک نصاراو ک مکه مکرمه مشرکانو او ک د مدینه منورې هغه منافقینو ټول مسلمانانو ته یو څه و په خپل طریقو سره مسلمانانو ته تکلیف رساو باوجود د دین سه مسلمانان ډیر کمزوري باوجود د دین سه مسلمانانو سره اسباب نو د تعداد په لحاظ سره ډیر کم لیکن الله رب العزت دومره تقوا دومره د ایمان جذبه مسلمانانو ته ورکړي وسه په کم تعداد او کم اسباب باندې الله رب العزت دغه ټوله جزیره العرب الله رب العزت مفتوح او ګرځوله او الله رب العزت دغه علاقه مسلمانانو ته پلاس کې ورکړي دغه یو مثال د جنگ د بدر وال جنگ د مسلمانانو ته الله رب العزت څومره زبردست فتح او کامرانی الله رب العزت په کوم اسباب سره ورکړ په کوم ذرایع سره په کوم افراد سره الله رب العزت په یو طاقتور لشکر باندې الله رب العزت غالب پدې کې د الله رب العزت دې طرف ته اشاره ده چې اے ایمان والو تاسو به باور په افراد باندې نه کوي په ذرایع باندې نه کوي په اسباب باندې باندې د تاسو تعلق به الله رب العزت سره کله چې د مسلمان تعلق د الله رب العزت سره مضبوط بیا که افراد کمی که ذرایع کمی که طاقت کمی الله رب العزت به دغه مسلمانانو امداد کوي الله رب العزت به دغه خلقو ته چې الله رب العزت باندې ایمان مضبوطی او الله رب العزت باندې توکل بیا به ډیرو لوی قدرتونو باندې لوی طاقتونو باندې الله رب العزت دیتا فتح او کامرانی ور کوي نو الله رب العزت یو عجیب حالت را منست ظالمانو به ظلم کاو مسلمانان مظلوم دي دنیاو په هر کوڅه په هر کلی په هر لار باندې مسلمان باندې ظلم کېدل لکه نن سبا لیکن دغه حالت چې الله رب العزت په مسلمانانو باندې راولي دام دي الله رب العزت یو مصلحت الله رب العزت هغه خلق چې په خلو باندې دعوت ایمان کړي هغه خلق چې په خلو باندې ایمان راوړي لیکن په زړه کې ایمان موجود نه هغه خلق الله رب العزت دیغو ایماندار او خلق نه جلا کوي کله چې الله رب العزت ته حالت په مسلمانانو باندې راوړي چې د کفارو له طرف نه په هر قسمه مظالمو کې گرفتاری نو په اکثر الله رب العزت مسلمان کامل مسلمان او د کمزوري ایمان وال خلق الله رب العزت جلا کوي بیا هغه خلق سے کامل ایمان په الله رب العزت په الله رب العزت باندې ایمان مضبوط او توکل په الله رب العزت باندې کوي هغه الله رب العزت یو طرف ته او فتح او کامرانی بیا ور بیا الله رب العزت د دنیا نظام د دنیا قدرت الله رب العزت دغه وړکی جماعت تور مکه مکرمه کې مسلمانانو تعداد کم بدر په میدان کې 314 صحابه د جنگ په غرض سره نه دي تللي کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر سه ابو سفیان یو قافله مدینه مکه مکرمه ته روانه کړې د شام دغه قافله چې کله مکه مکرمه ته ورسېږي د مکه مکرمه کفار به د معیشت په لحاظ سره مضبوط شي ځکه په دغه قافله کې د مکه مکرمه ټولو مالدارو خلکو خپل مال او خپل هغه اشیاء سے شام ته منتقل کول هغه اشیاء یې لګلیو چې د موږ معیشت د مکه مکرمه مضبوط سي مالدار سي په هغه باندې د خپل ځان لپاره اسلحه تیار کو په مدینه منوره باندې حمله مقتدر کامیابی ملاو سي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کله د بدر میدان ته ورته لارې د ابو سفیان نیوله اول حمله د یهودو د مشرکانو په دغه معیشت باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړه چې دشمن د معیشت په لحاظ سره کمزوري شي کله چې د دشمن معیشت کمزوري شي مالی طاقت د دشمن کمزوري شي بیا په دشمن کې ځکه د دشمن عقیده خو په اسباب باندې د ما سره اسباب زیات دي ما سره ذرایع زیات دي په الله رب العزت باندې یقین نه لیکن د مسلمان به یقین په الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوښتل چې د دشمن معیشت دشمن د مالداری د مال په ذریعہ سره ناکام کی او کمزور ہے لیکن ابو سفیان ډیر هوښیار کس دغه ابو سفیان د کافر په یو وخت لیکن الله رب العزت د ابو سفیان چې کار اخستل غوښتل چې بیا الله رب العزت ابو سفیان ته ایمان ورکړ او الله رب العزت صحابیت او شرف الله رب العزت ابو سفیان ته ورکړ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خسر ګرځي ابو سفیان قافله په ډیره چالاکی سره مکه مکرمه ته خلاص مکه مکرمه خلق خبر سو زبردست لشکر زر افراد لشکر هر سړی سره تور او اس مضبوط طاقت باندې بدر میدان ته رسیږي دلته د صحابه او 314 کسان د جنگ په غرض نه دی راغلي ځان سره اسلحه نه راوړي طاقت یې نه راوړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ځکه په دې 314 کسانو کې ځینې مهاجرین ځینې انصار سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعده کړی انصار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وعده کړی و چې موږ به هر قسم ضرر تکلیف نه دیتا حفاظت کو مدینه ته راځه لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان سره سوچ وکړو چې انصار خدما دی حفاظت وعده په مدینه کې کړی ده چې په مدینه کې به موږ محفوظ ساتو دلته د جنگ وعده خدما سره نه ده کړی بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشوره غوښتله مهاجرین به تیار شي یا رسول الله پتا باندې ځان او مال قربانو یو انصاری مسیر لټیږي په اخر کې یا رسول الله دا بار بار څه خبره کې د دې مراد دا ده چې سره به انصار ودرېږي که به نه ودرېږي یا رسول الله کچیرې تا موږ ته دغه حکم وکړو چې د اور لمبو ته ټوپ کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ به د اور لمبو ته ټوپ ور واچو د تا هر حکم تابعداري به موږ کوو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشاله دغه بدر میدان باندې جنگ لګیږي صفونه دریږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لپاره یو سفر تیار شوی د عریش په نوم باندې نن د بدر په میدان کې یو عریش په نوم باندې جماعت ده هغه عریش جماعت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سفر په جې باندې جوړ شوی په کوم ځای کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله رب العزت په سجده باندې پروت او دغه دعا یې کوله الله رب العزت دغه یو ورکای جماعت ته یو ورکای ډله مې درته راوستې په دنیا باندې خدای یو ورکای جماعت دي ته د نوم اخیستونکی موجود د خدای کنن دغه جماعت ختم شو بیا د قیامت پورې د تا نوم اخیستونکی په دنیا نه الله رب العزت دغه جماعت نصرت وکړي خیر الله رب العزت دغه ډلې دغه صحابه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نصرت او امداد او الله رب العزت فتح ورکړه دشمن تباس ذلیل او الله رب العزت او یا کسان بندیان او یا الله رب العزت د مشرکانو سرداران او یا کسان قتل شو نو الله رب العزت شکل فتح کامرانی کامیابی مسلمانانو ته ورکول غواړي هغه اسباب سره نه دي هغه عقیده سره ده د مسلمان با عقیده په الله رب العزت مضبوطه کمزور عقیده به نه لري کله چې کمزوري عقیده کمزور شي بیا که اسباب څومره زیات شي الله رب العزت امداد دغه خلکو سره نه الله رب العزت مسلمانانو ته په حکم اسباب سره فتح ورکړه دشمن ذلیل او خوار د دشمن سرداران هلاک شو او ځینې سرداران بندیان
زکه دغه خلکو د الله رب العزت دین ته غاړه ایښې بل کال بل جنگ کې چې د احد جنگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 50 کسان په یو غره باندې د رئیس په دغه باندې بتاسي دي خاطر نه چې دشمن په موږ باندې حمله کول غواړي تاسو به دفاع لپاره په دې موقع باندې موجود یو د موږ بل خا طرف نه تاسو دفاع کوي کله چې د احد په جنگ مسلمانان په ابتدا کې کامیاب او دشمن په تخت بریالي مسلمانان غنیمت را جمع کول غواړي هغه مسلمانان چې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم ورته کړی چې بغره باندې تاسو قیام وکړئ دفاعي صف نبی علیہ الصلوۃ والسلام درولې یغو کې اختلاف پیدا شو بعض صحابه خپل هغه مسیر ته یې چې اوس خو صحابه کامیاب او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فتح ملاو سو راځي چې کوڅو جنگ ختم سو هغه مال دی غنیمت په جمع کو بعض صحابه فرمایي چې نه نبی علیہ السلام حکم کړی د سترسو پورې ما نه درته ویلي نه به راکوزېږو لس کسان په غره پاته کېږي څلوېښت راکوز دشمن کې یو چالاک دشمن یو هوښیار او طاقتور دشمن خالد ابن ولید هغه دغه موقع غنیمت وګڼله چې به مسلمانانو به د خا طرف نه حمله وکړو هغه دفاعي صف چې مسلمانانو درولې و نبی علیہ السلام درولې هغه مات شو خالد ابن ولید ته وروسته طرف نه په مسلمانانو باندې حمله کې د غلس کسان شهیدان نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کوم میدان باندې موجود و هغه میدان ته راورسېد نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاښونه شهیدان او یا کسان د صحابه او شهیدان دومره وړه خطائی اگر که دغه اجتهادي خطائی نه ده دومره وړه مو د نافرمانی اگر که نافرمانی نه بدل کیږي الله رب العزت هغه فتح په شکست باندې بدل نن مسلمانان ولی مفتوح نه ګرځي ولی فتح نه ورته ملاوي څومره غټي غټي خطاګانې څومره غټ غټ ګناهونو کې مسلمانان مبتلا دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لتتبعن سنن من کان قبلکم تاسو باندې بدس ور وخرازي ستاسو باندې مخکینی بنی اسرائیل په نقش قدم باندې رواني ذراعا بذراع یو لیس باندې هو په نقش قدم باندې رواني شبرا بشبر و ذراعا بذراع غز غز او یو لیس باندې دای په نقش قدم باندې رواني بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لکه څنګه چې الله رب العزت بنی اسرائیل ذلیل او خوار کړو څنګه چې الله رب العزت بنی اسرائیل باندې عذاب را نازل کړ څنګه چې الله رب العزت بنی اسرائیل هلاک کړل دسه الله رب العزت نه فرمانی له وجه د بنی اسرائیل په نقش قدم باندې روان وال له وجه الله رب العزت تاسو هلاک او تاسو باندې عذاب را نازل نن څه دغه عذاب په مسلمانانو باندې راغلی دغه مسلمان د بنی اسرائیل په نقش قدم باندې روان مسلمانو غلار اختیار کړی د کومه د بنی اسرائیل لار د خپل ځان لپاره غوړه کړی و به دیني خوکه کړی ولا د خپل پیغمبر په نقش قدم باندې نه تلو د خپل پیغمبر خبره نه منله خپل پیغمبر خبرو ته غاړه نه وایي چې خپل دین نه عملي کاوه نو الله رب العزت لجانبنا د عذاب فیصله په بنی اسرائیل باندې وسو نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې دسه په پتا سي باندې الله رب العزت عذاب او الله رب العزت ذلت پتا سي باندې را نازلي چې کله تاسو د بنی اسرائیل او اتباع اختیار کړئ نو په دې آیت کې الله رب العزت فرمایلی ام حسبتم ان تدخلوا الجنه اے مسلمانانو تاسو دا ګمان کوئ چې تاسو به جنت ته اسی داخل سئ ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم او پتا سی باندې باندې مخکینو خلقو حالت ناراضي مخکینو خلقو باندې کومه تکلیفونه کوم سختیانه تیر څوي دي د معیشت په لحاظ سره د سختیو په لحاظ سره د کلی له سره په لحاظ سره چې هغه خپل کولو نه وېستل سو خپل کاروبارونه یې تباہ شول لیکن الله رب العزت په دین باندې ثابت قدم وو د الله رب العزت په دین باندې عمل کوون کې خلک ولو د الله رب العزت لدین یو قدم نو مستکیدن کی مستهم الباساء والضراء غو خلقو ته
د الله رب العزت په لار کې لوږه رسېدلې وه، تکلیف رسېدلی وی، وزلزلو دومره سخت تکلیف دومره سخت مصیبتونه ورته رسېدلي وو چې دغه مځکه پرې وښورېده. یو سړي ته تکلیف ورسېږي هغه مثال پیش کوي، دومره سخت تکلیف راته ورسېده چې صورت مې وډبېده. دغه رنګه الله رب العزت مثال ورکوي چې دغه مځکه په مځکه باندې چې څومره انسانانو د دغو ټولو مسلمانانو دشمني یې اختیار کړه، تکلیف یې ورکاوه، دغه مځکه پرې وښورېده، زلزله پرې راله. حتی یقول الرسول، تر دې پورې چې پیغمبر ته راغله ورته ویلې متى نصر الله، کله به د الله رب العزت امداد راځي. قدم قدم باندې تکلیف راته رسېږي، منټ منټ کې مصیبتونه د عذابو سره مخامخ کېږو. یا رسول الله کله به د الله رب العزت امداد راځي، کله به د الله رب العزت نصرت موږ ته راځي چې الله رب العزت موږ ته فتح او کامراني او د دغو ظالمانو د ظلم نه خلاص کړي. الله رب العزت ورته وفرمایل الا ان نصر الله قریب، د الله رب العزت امداد قریب ده، د الله رب العزت امداد قریب ده، لیکن تاسو په دغه دین باندې ثابت قدم اوسئ. الله رب العزت په تاسو داسې امداد وکړي چې هغه به بیا مثالي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اخیری وخت کې به داسې وخت راسي چې ظلم به انتها سي، ظلم به انتها ته ورسېږي، په هر موړ په هر قدم باندې به ظالم ولاړي او خپل ظلم به جاري ساتي، مځکه به د ظلم نه ډکه سي. نبی علیه السلام فرمایلي بیا به عدل او د انصاف والا داسې ور حکمراني راځي. ثم يبعث الله تعالی من يملأ هذه الارض عدلا كما ملئت ظلما وجورا، بیا به الله رب العزت دې مځکه باندې داسې نظام د عدل او د انصاف راولي لکه څرنګه چې د ظلم نه ډکه وه، داسې به الله رب العزت د عدل او د انصاف نه الله رب العزت دغه مځکه ډکوي. نن سبا چې کوم حالت شروع ده، الله رب العزت د کمزوري ایمان او هغه مخلصین خلک چې هغه د الله رب العزت باندې ایمان مضبوط، الله رب العزت هغه خلک جلا کول غواړي چې هغه خلک چې کوم ایمان په خوله باندې لري لیکن په زړه کې ایمان داخل نه وي، هغه د یهودو د نصاراو تابعداري اختیار کړي، هغه د یهودو نصاراو سره په صف کې ودرېږي او الله رب العزت باندې چې کوم خالص ایمان راوړونکي خلک دي هغه په دغو مصیبتو باندې صبر وکړي، د الله رب العزت باندې توکل وکړي او د الله رب العزت په دین باندې ثابت قدم شي، بیا به الله رب العزت دغه حالت بدل کړي، نظام به بدل کړي او دغه خلک چې دغه کمزوري دي الله رب العزت به حکمرانی د دنیا د خلکو ته ورکړي. نو هر انسان دی فیصله نن وکړي چې آیا زه په کوم صف کې درېدل غواړم، زه د یهودو د نصاراو په صف کې یا هغه د کمزوري ایمان والو په صف کې درېدل غواړم، او که زه د هغو خلکو سره په صف کې درېدل غواړم چې کوم خلک د الله رب العزت مخلصین دي، کوم خلک د الله رب العزت په مصیبتو باندې صبر کوونکي دي، په دین باندې ثابت قدم اوسېدونکي دي. هر انسان د ځان سره نن فیصله وکړي. دغه حالت چې همیشه الله رب العزت راوستی، الله رب العزت د ایمان او بې ایمانه انسان پې جلا کوي. کنی الله رب العزت په حالت بدلولو باندې یو سکند نه لګي. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، الله رب العزت فرمایي چې کله د یو شي اراده وکم کن ووایم هغه شی فورا موجود. الله رب العزت په هر شي باندې قادر ده، لیکن الله رب العزت دغه حالت بدلول چې غواړي الله رب العزت دغه دوه طایفې دغه دوه ډلې جلا کوي. بیا به الله رب العزت هغه خلک چې په دین باندې ایمان ده، په الله رب العزت باندې ایمان ده، الله رب العزت په دین باندې عمل پیرا دي، د نبی علیه الصلاة والسلام په طریقو باندې روان دي، د نبی علیه الصلاة والسلام طریقو سره محبت ده، بیا به الله رب العزت هغو ته حکومت، هغو ته فتح او کامراني الله رب العزت ورکوي. نو الله رب العزت دې موږ او تاسې ټول د الله رب العزت په دین باندې عمل پیرا کړي او د نبی علیه الصلاة والسلام په طریقو باندې الله رب العزت روان کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.